دلته را تحصیل تاسو ګورئ دلته اکثر د مقدمې چې د خلکو کومې شروع دي نو دا د خلکو د بعضې زموږ عوام الناس چې د بعضې خبرو نه د ناخبرتیا په وجه باندې چې کوم قانوني پیچیدګۍ د هغې نه خبر نه وي نو د هغې په وجه هغې ته بیا ډېر زیات نقصان بلل شي. عموما چونکې زموږ دا خو دیهاتي علاقه ده دومره زیات په دې کې داسې څه کمرشل اکټیویټیز نشته خو زیاتتر د خلکو د زرعي جایدادونو مسلې وي او د زرعي جایدادونو کې اکثر ټرانزیکشن کېږي یو سړی خپل جایداد په بل باندې خرڅوي بل یې اخلي بل یې اخلي خو دې کې وشي داسې چې کله موږ د خرید او فروغ کله خلک کوي نو دلته عام طور یو رواج دی چې بس خلک په دې پوهېږي انتقال کوي. نو زما عامو خلکو ته ټولو ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ دا انتقال چې کوم دی نو دا ډېر کمزورې څیز دی لکه انتقال خلک وایي ما انتقال وکړو دلته اکثر راشي موږ ته وایي یاره دا انتقال خو ما د ځمکې ځان پسې کړی بیا پې ولې چا کیس وکړو مقدمه پې چولې وکړه نو انتقال اني ټایم چیلنج کیدی شي. انتقال چې کوم دی نو دا یو ویک پیس اف ډاکومنټ دی دا ستا ټایټل هم نه کریټ کوي چې په دې په وجه ستا دغه ځمکې ټایټل که دا چا هم چیلنج کو ریبټیبل دی. ریبټیبل مطلب دا دی چې اني ټایم یې څوک چیلنج کولی شي نو که چېرته هم چا چیلنج کړه انتقال نو بیا به دلته کې مقدمات به تاریخونه به او بیا به خپل انتقال ثابتوي. لنډه خبره دا ده چې کله هم تاسو ځمکه اخلئ پرچیز کوئ د ځمکې پلاټ اخلئ تاسو زرعي ځمکه اخلئ کور خرڅوئ اخلئ څوم خرید او فروغ کوئ نو دا په رجسټرډ ډاکومنټ باندې کوئ او دلته په دې مطالعه تحصیل کې رجسټرار موجود دی دلته هغه رجسټرار به تاسو ته هغه رجسټري کوي د هغې خپل سټامپ پیپرز دي بلکې زما خو په علم کې دا ده چې په رجسټرۍ باندې خرچه هم د انتقال نه کمه راځي او ډاکومنټ هم مضبوط ډاکومنټ دی. نو مطلب مې د خبرې دا دی چې تاسو کله هم څه اخیستل خرڅول کوئ نو په رجسټرۍ باندې کوئ په ځای دی چې تاسو انتقال درج کوئ دا انتقال به د رجسټرۍ نه پس په خپله درج کېږي که تاسو یې که نه انتقال به د رجسټرۍ نه بعد ستاسو په نوم باندې بیا درج کېږي چا چې اخیستی نو وشي په دې کې دا چې خلک انتقالات درج کړي هغه انتقالات اکثر څوک راشي چیلنج کړي او انتقالات موږ څنګه کړي انتقال موږ پټواري ته وایو ماله انتقال جوړ کړه او هغه انتقال باندې بیا موږ په تحصیل کې د لاس نه څوک راونیسو راشه په دې باندې ګواه شه په دې باندې ګوته ولګوو نو که سبا د هغه انتقال شاید صرف څوک چیلنج کړي یا په هغې کې چې کوم دی نو دعوه پرې راوړي نو بیا موږ هغه ګواهانو پسې د انتقال ګرځو چې یاره هغه ګواه څوک و چې ما په تحصیل کې به د انتقال باندې ګوته راګوډې وایه دستخط یې کړی نو رجسټرډ ډاکومنټ اختیاروي هر ټرانزیکشن چې کوئ د رجسټرۍ په ذریعې سره کوئ د دې په ذریعې سره به انشاءالله تاسو ته د مقدماتو نه به هم بچي او قانوني پیچیدګۍ